بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مذید چمکنی تاسو ګورئ ډیلی کورم. کتونکو مو په دې ټیم بازار ډانډ کلی کې موجود یو. څه وخت مخکې مو یو وړوکی غونډې پریس کانفرنس کړی و د روډ د بجلی د سکول په حوالې سره. هغه نه بعد نن ساجد MNA دورا کړې دی، هغه سره هم میلاویږو چې هغه څه یې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو نه اول خو مو تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره ډېره مهرباني. MNA صاحب تاسو په خپله روډ ولیدو دي لکې ته راغلئ، نو تاسو ته څه محسوسیږي؟ ټولو نه اول خو ته ډېره ډېره شکریه چې کوم تاسې ډیلی کورم والا اکثر مو مطلب فیسبوک باندې کوسو چې کوم مطلب تاسې بنیادي چې کوم ضروریات دي د علاقې هغه باندې تاسې کوم آواز اوچتوئ، دا ډېره ښه خبره ده او انشاءالله موږ تاسو نه توکل لرو چې تاسې به انشاءالله په سنټر کورم کې په لوور اپر کورم کې هر داسې ځای چې د بنیادي ضروریات دي هلته به ځان رسوئ. نو خبره دا ده چې ډېر افسوس خبره ده کوم باندې زه راغلم او نن څه مو کوم حالات ولیدو او یا تاسې کوم مطلب دلته کې دا وخت تېر کړی دی یا کوم د مشران کشران یا مخیان دي چې په دې روډ باندې ځي او تکلیفاتو سره هغه لپاره ما الفاظونه نشته. خو بیا انشاءالله کوم تاسو سره مو خبرې وشولې او د کې به مو انشاءالله اول زور په روډ باندې او د دې کې کوم اسپیټال دی دا خبره به انشاءالله مو بریګیډ سم وچته او انشاءالله زه امید لرم اسپیټال وو په سکرام کې او کمل بازار کې دلته کېږي او د سره سره کوم د چکلو بودی نو هغه انشاءالله مو خپل طرف نم کوو درته څه طریقې سره وي او ورسره کوم پروجیکټونه مو کوای شو نو دا ډېر مطلب انشاءالله کوو به او کوم مخکې تاسې کوم ډیمانډ کړي دي مو د مشرانو سم خبره وکړه د ایریا کې چې کوم مو انشاءالله نوی MNA دی د هغه تعاون سره د MPA صاحب تعاون سره انشاءالله چې څومره کېږي مو تاسو سره مدد کوو. تیر شوي څو کلونو نه MNA جوړېږي MPS جوړېږي هغه دې ته دورې نه کوي او دلته کارونه نه کوي. آیا دا عوام ووټ غلط استعمالوي که دا څه وجه کیدای شي؟ مین ریزن خو دا دی چې مخکې مطلب دی چې فونډونه هم دومره زیات نه وو خو بیا هم مطلب دی چې MNA او یا MPA یا سینیټر صاحب کومې علاقې ته لاړ شي نو هغې مطلب دی بنیادي ضروریات کچېرې هغه کول غواړي نه بلکل هم کوای شي. اوس خو د الله شکر دی الله کا مرچ والا نو دې وجې نه موږ دا کوششونه کولو مرچ لپاره چې موږ کوم د خلکو ضروریات دي هغه ضروریات پوره شي. انشاءالله فیوچر کې موږ امید لرو او د خپل کوم د مو دلته کې کوم محکمې کار کوي هغه کې پاک آرمی دی FC دی او EAP نه کوم کارونه کېږي ADP نه کېږي پروجیکټونه کېږي دا انشاءالله موږ امید لرو موږ برکوټ تعاون وي چې کوم هم داسې ضروریات دي که هغه د کمل بازه دي که هغه د کوټ میران دي که هغه د مطلب سرپاخ دي که هغه د مطلب د ملخانې اخ سایډ ته دی انشاءالله مو برپور تاسو سره تعاون وي. په اخر کې تاسو د عوام ته څه میسج ورکول غواړئ؟ عوام ته خو دا میسج ورکوم چې ټولو نه اول خبره دا چې په کار زه غوندې مو خلکو کې اویرنس راشي چې دا ووټ یې څه ته او دا به څنګه استعمالوم په کار ووټ داسې ځای کې استعمال کوم چې ما ووټ خو خیر مغایمي ورځې استعمالېږي خو بیا یې په کار یې ما ته 15 کاله فایده وي 50 کاله فیوچر کې ما ته فایده وي او ورسره تعلیم باندې زور ورکړي د خپل بچي چې کوم واړه زه قسم دوی باندې ما سوچ دی چې دوی لپاره مطلب دی د ایجوکیشن فیسیلیټیز نشته او کار دا دی چې مو ساده پړه چنار کې یا پېښور کې مطلب بچای ته مطلب فیسیلیټیز یا هلته خرچې کوو په کار چې مو دلته ویر کو او سکرام باندې مطلب دی چې مو دوی ته سکول کالج ویر کو په ډوګري ویر کو انداسې په سادي ویر کو انداسې په پړه چنار ویر کو هغه لکه خو بیا هم خدای شکر دی څه نه څه روانې شوي دي پړه چنار دی که ساده دی که لیزای دی خو موږ اوس برپور توجه به انشاءالله په سنټر کورم کې په سکرام او ورسره په ډوګر سایډ وي او ورسره مرغان خبره دی چې یو اپر کورم نه MNA راشي او دلته کې کارونه کوي دلته په علاقوي باندې ګرځي دا د مو د سنټرل کورم او د لوور کورم MNA ته ډېره د افسوس خبره ده. کې زه تاسو ډېره شکریا ده کوم ډېر مهرباني خوشاله. وعلیکم السلام. ټولو نه اول خپل تعارف. زه د محمد حسین د قوم پرچمکني سره تعلق لرم کیمل بوز. زه د میډیا ټیم ډېر مننه شکریا د کوم دوی پرې متعدد تشریف راوړو او سره د پورا ټیم MNA ساجد MNA صاحب متعدد تشریف راوړو او دا روډونه ولیدلو
مو دلته د ټول د میډیا ټیم سره د مینې صاحب دوی مو ډېر شکریه مننه وکړو. د کوم پروګرام ته کړی و د افر کورم MNA چې کوم د ساجد حسین توري صاحب دا ته څه حوالې سره کړی؟ سره د ما مرګلي شمس الرحمن ما د درې میاشتې مو مسلسل لګیاو چې مو دا یو ارزو وه چې مو پوره شي د سجید MNA صاحب د مو کلي ته راشي د قوم کلي ښار غریب غږ واوري امن سامنے د دې هر شی ولیدلی شو روډ دی خپله ولیده اوبه مو ته تکلیف دی روډ مو ته تکلیف دی د لارو ډېر تکلیف دی نو الحمدلله مو د سجید MNA ډېر شکرګزار یو پوره ټیم نه مو ډېر شکرګزار یو تاسې چې دې ولیدلو دلته د روډ هر شي ډېر تکلیف دی. د کوم د پیپل پارټۍ چې کوم موجوده MNA دی ساجد حسین توري د دې په حوالې سره عوام ته څه میسج ورکوي؟ عام ته زه دا میسج ورکوم چې یو خو دا کوپر کانفرنس نه تعلق لري او بل مو څه په هر زمان باندې مو هم جوړي خو بیان دا د مور پلور حیثیت لري نو مو دا یعنی دې مؤسسه الفاظ نشته چې دې زه ادا کوم دې چې مو سره کوم روی ادا کړله زوی پلور مور سره نشي د کولی چې دې په وجود چې دې مو سره څه روی دګ نو خو د مو په یو دعوت مو میسج مو باندې مو ته ځان ورسول او دې ځای ته رالو مو د کونډې بوري د خار غریب د هر چا आवाज واوریدل نو ان شاء الله چې مو کوم امیدونه لري هغه سجید MNA صاحب مو ته پوره کوي ان شاء الله. د N45 سابق امیدوار رفیع الله چمکنی چې کوم د هغه حوالې سره ته څه میسج ورکوي؟ زه ډېره شکریا د کوم چې ما شمس الرحمن صاحب هغه سره ډېرې منډې تړي ویلې شانه به شانه مو سره ولاړو سره د درې کړي ډانډ میرني شنکی دا سره او په اخري وخت پورې مور سره میدان لاړو کړل اخري وخت کې د هغه نه پیپل پارټۍ طرف نه هغوی ته یو ریکویسټ میلاو شو چې ته کېنه دا سیټ GI ته پرېږده هغه GI ته مو په مشورې باندې کېناستلو نو سیټ GI ونه ګټل مو نه خطا شو نو خپله مو د دې رفیع الله ډېر شکریه د کوو د دې په واز باندې چې د MNA صاحب مو ته دې ځای ته راغله څه نه زیات خوشحال د رفیع الله به یو. د تاسو په علاقې کې د سنټرل کورم قوم پرچمکني کې د پیپل پارټۍ څه کردار شته؟ ان شاء الله که مخکې وای نه وای خو اوس به تا جوت دا ولیدله چې MNA صاحب په شان د سړی دې ځای ته راغلی مخکې دورا تعارف د مسلم لیگ نون یا د نور نه و داسې خو د پیپل پارټۍ چې موږ کوم ساک مشن وچلوله نو یو داسې باټ شوله لکه شین بوټی زرغونېږي ځمکې ان شاء الله د MNA راتلاک سره بچي ته دا پاته ولګېدله کور ته دا پاته ولګېدله چې دغو خلکو مو ته توجه وکړه ان شاء الله آینده الیکشن به د پیپل پارټۍ وي ان شاء الله. د تاسو څه توقع دی آینده دپاره د پیپل پارټۍ د سنټرل کورم او لور کورم نه MNA جوړ شو آیا هغه به دلته کارونه وکړي؟ نو مو باندې خو هغه باندې د مو زیات حق جوړېږي چې هغه د کارونه وکړي د مو توقعونه دا چې کارونه وکړي خو مو به کسو که د 15 میاشتې یا 12 میاشتې دې ته پاتې که کارونه وکړلو نو امن اصل نو په سر په سترګو قبول دی که وی نه کړلو نو کومه لاره نور هغه برمرغوي ان شاء الله پیپل پارټي به بیا جیت کوي نو ان شاء الله دې شک نشته. په اخر کې عوام ته څه میسج وایي؟ هم ته زه دا میسج کوم چې د MNA صاحب ټول دا شکریا ادا کړي د زړه د خوشحالۍ نه مننه چې دې ځای ته مو MNA صاحب ځان ورسوله هر څه هرکلی ورته ووایي ان شاء الله مو ته به دا ټول کارونه لاخ کړي بیا به MNA صاحب ان شاء الله کوي. تھینک یو ډېره شکریه.